بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو یو اهم ویډیو زستاسو سره شریکول غواړم، نو تاسو دا ویډیو ګورئ. د دې نه پس به تاسو یو څو خبرې کوم. ये ना चोरी करना, बड़ा डाका मारना और 2 रुपए का। खान साहब, हम गरीब आदमी अगर पकड़े गए तो आपने सबसे पहले घबराना। वो तो ठीक है, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं है। जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में ही होती है। عزتمندو تاسو دا ویډیو کتله چې په دې کې دا موږ ته ښودلی شي چې ایمل ولی د چندې د دې پیسو نه څه پیسې راغستې دي او په خپل جب کې کېښودلې دي، یعنې پټې کړي دي. خو تاسو چې کوم دی اوس د دې هغه اصل ویډیو مو ګورئ. سلیکشن ډونیشن زکات د غاړې ما راوړی دی، هغه زه دې ته اچوم او انشاءالله تمه کوم د ټولو پښتنو نه چې هغې به انشاءالله په دې وخت کې ډېره مهرباني. تیمور خان خټک صاحب دا 1 لک روپۍ د خپل اړه امل خان 5 لک. عزتمندو تاسو هغه اصل ویډیو چې کم متاثرین خلک دی د هغې دپاره چې کم دی دغه خلک امداد کوي او د هغې دپاره پیسې راغونډوي، نو په دې کې چې کم دی څوک لاک روپۍ ورکوي، څوک 2 لاکه، مختلف خلک چې کم دی مختلف پیسې ورکوي. خو ایمل ولی د هغې په باره کې دغه ویلی شي چې د 15 لاک روپۍ په دې کې واچولي، یا 15 لاکه دي یا 4 لاکه دي، په دغه کې زموږ کار نشته دی، خو څه ناڅه امداد یې وکړو. خو د بدقسمتۍ نه چې کم مخالف خلک دی هغوی د چا بد خوسه کې د چا خم چې کم دی نشي برداشت کولی، چې په دغه وخت کې د دغه غریبانانو سره د مدد وکړو، یو ښه کار یې وکړو، او تاسو چې کم دی دا ویډیو ریوس کوئ او تاسو چې کم دی خلکو ته دا پیغام ورکوئ چې دې د چندې د پیسو نه پیسې پټې کړي، نو افسوس په دغه خلکو باندې دی. زه بار بار ویم چې دغه خلک دوی اکثر په ویډیوګانو کې ایډیټینګ کوي او دوی چې کم دی خلکو ته یو غلط چې کم دی سبق ورکول غواړي. نو زه افسوس کوم په دغه خلکو باندې چې تاسو خو د چا سره ښه نشئ کولی او د چا سره ښه نه کوئ، په چا هم زړه نه دردېږي، نو بیا د بل مسلمان د نیک عمل سره دا کار کول چې هغه بل مسلمان په خپل نیک عمل باندې خفه کې، د هغه ګناه دا ده چې د خلکو سره مدد وکړو، د هغه ګناه دا ده چې د خلکو دپاره اواز اوچت کو، د هغه ګناه دا ده چې د خلکو دپاره پیسې جمع کړي، او ته رالږه د هغه په دې ښه کار کې هم ته ایډیټینګ کوه او خلکو ته دا سبق ورکوه چې دوی د دې ځای نه پیسې پټې کړي. نو تاسو ته پته لګېدلی وي چې دا ایډیټینګ چا کړی دی او دا کم غلط خلک دی، د هغې به تاسو ته پته وي، زه په هغې باندې وضاحت نه کوم. خو افسوس دی په دغې خلکو باندې چې چا سره 2 روپۍ مدد نشي کولی، چې څوک بیا په لکونو مدد کوي، نو کم از کم د هغې د دې نیک کار سره داسې کار مه کوه چې هغه به د خپل نیک کار او به د ښه کار باندې هم خفه کړي. نو الله رب عزت دې موږ د داسې غلط قسمه کارونه وساتي. وما علینا الا البلاغ.